जी बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. زه ستاسو ورور سجاد علي اخونزاده یم. دا وخت موجود یم په بونیر باشکټه بنګ عمیره کې مدرسه احیاء العلوم کې. ما سره جی موجود دی مولانا سمیع الله صاحب. د هغو مدرسې ته مې نن ویزټ کړی دی. د هغو سره به خبرې اترې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. دا مدرسه احیاء العلوم ده. په دې کې زموږ سره رهایشي طلبام دي او غیر رهایشي هم دي او د دې کلي خلکو زموږ سره الحمدلله مخکې لاس کړی دی، اوس هم کوي. اوس چونکې زموږ مدرسه داسې ده چې هغه دا ځای چې دی دا کم دی، ابادي پکې مونږ کړی دی خو مزید نور ابادي مونږ کوو بره دې چت ته. چونکې مونږ د پاڼو دپاره د سیخ ضرورت دی، دا شان د سیمنټو ضرورت دی. نو چونکې په ژمي کې د غرمو مسله داسې چې زموږ طالبان ته غرمه داسې خاص وي نه، ټول سوري سوري. نو موږ چې دا پاڼې وکړو نو دغه دی د واړه به دا بره خیږي غرمو ته به کښېني. او دغه شان د استادان دي را سره، نو هغه هم 15 استادان دي. نو تنهاګانې پکې شي، داسې پکې د طالبانو علاج معالجې دغه شي. نو هغه دونه راځي مثال طور چې زمونږ کله تنهاګانې پوره شي کله پوره نه شي. مثال طور باندې چا نه قرض راوالو نو هغه ټایم تېرېږي، خو لیکن دغه حالات داسې دي چې اوس مهنګايي ده چونکې نو په هغې په بنا باندې لا حالات داسې روان دي چې دا تنهاګانې کله پوره شي کله پوره نه شي. نو مزید موږ د خلکو ته دا وایو چې د مخکې رسم تاسو لاس کړی اوس هم لاس کړلی، چې دا څومره خلک د مثال په طور د ویډیو ګوري چې هغه د دې مدرسه کې د الله د رضا لپاره تعاون وکړي. او دا مدرسه چې دا د خلکو په امداد باندې چلیږي، چې څومره خلک دا امداد کوي نو دا مدرسه به مخ په ترقي کېږي. نو ټول عوامو ته محفل چې څوک دا ویډیو ګوري په دې کې مزید برک کار شروع کړو چې د خپل وس مناسب کې څوک سیمټ اخیستلی شي یا څوک سیخ اخیستلی شي یا استادان مثال په طور باندې هغوی له پکې مثال په تنخوا کې پیسې ورکولی شي یا نور مثال په طور څه کارونه پکې یو سړی به خپله کولی شي. نو الله تعالی د هغوی له دنیا او آخرت ښایسته کړي چې زموږ سره مزید په دې کې تعاون وکړي. دا راته ووایه مولانا صاحب ستاسو سره په دې مدرسه کې څومره تعداد دی؟ زموږ سره تقریبا رهایشي طلبا چې کوم دي تقریبا دا 30 کسان دي او 15 استادان دي. او د دې نه علاوه چې غیر رهایشي دي نو هغه دغه 30-40 پورې چې دي دا غیر رهایشي کوم چې لوکل ورته موږ وایو او د ماسپښین نه وروسته راځي. او چې کم پاتې کېږي دا تقریبا 30 کسان دي او 15 استادان دي. او دا نو مدرسې پڼ چې دی نو اوس نشته؟ نه اوس پڼ خو نشته، اوس هغه دغه دی د تنهاګان له بس کله چا نه راوالو مثال په طور باندې چې څوک راکړي بیا هغه له ورکړو مثال په حالت دغه شان تېرېږي. نو مزید موږ د عوام ته هم دغه د کلي خلکو ته نور خلکو ته زموږ سره الحمدلله د ټولو خلکو لاس کړی دی. ملیشیا بایګان شي هغوی هم لاس کړی دی، دغه شان د دوبۍ کسان شو، دغه شان سعودي کسان شو، د ټولو موږ سره خپل وس مناسب لاس کړی دی. او مزید هم موږ دا نه چې مثال په طور د هغوی موږ دغه نه کوو، نه هغوی ته د طالبانو دعاګانې کوي، استادانو دعاګانې کوي او الله تعالی د هغوی په جان او مال کې برکت واچولی کړي. الله تعالی د هغوی آخرت ښایسته کړي. او موږ چې دا ویډیو څوک ګوري چې د مدرسې سره تعاون وکړي. دا راته ووایه مولانا صاحب په دې مدرسه کې په ناظره باندې هم قرآن مجید ویلی کېږي، په ترجمه حفظ علم پکې هم کېږي او په دې کې ناظره هم ویلی شي او ترجمه پکې هم ویلی شي او دغه شان حفظ پکې هم فړاویږي. دغه شان کتابونه پکې هم شروع کړي. تقریبا هروز کله لومړۍ درجه وه، څه کال پکې موږ دویمه درجه هم واخیستله او انشاءالله کال پکې موږ درېیمه درجه هم اخلو انشاءالله. مزید د دې خلکو په تعاون سره به انشاءالله مزید مخ په ترقي کېږي. خو لیکن د خلکو ته هم چې لږ د مدرسې ته لږ هغه توجه کړي چې د دوی مدرسه را موږ به موږ صرف خادمان یو، موږ به خدمت کوو. څومره زموږ کې سایي څومره زموږ ژوند موږ به د الله رضا پر خپل وس مناسب هغه منډه تړلو. خو د دې خلکو به امدادي انشاءالله د مدرسه مخ په ترقي کېږي انشاءالله. قدرمنو کتونکو مولانا سمیع الله صاحب را سره موجود، د هغو خبرې تاسو اورېدې. د هغو مدرسه کې چې نو ترقیاتي کار چې دی نو شروع دی. په دې فوټیج کې تاسو کتلی هم شئ، ډېر طالب علمان دي ورسره دلته، څه پکې رهایي شي او چې دی نو دوی ته د پڼ ضرورت دی چونکې پڼ نشته. نو ستاسو کوم صدقات خیرات دا چې نو د مولانا صاحب پر نمبرو پر اسکرین باندې تاسو کتلی شئ، په دې کې جی پیسه نمبر هم شته او په دې باندې رابطه کولی شئ. ضرور ورسره امداد وکړئ. دا داسې امداد دی چې د دې را ثواب چې دی دا به د قیامت ته ورځې پورې چې دی نو جاري صدقه جاریه ورته وایي. نو بالکل تاسو چې کوم خیرات صدقات ورکوئ نو دې مدرسې دپاره ورکئ. مولانا صاحب سره ضرور رابطه وکړئ. د الله په امان.